کله چې علما مستحب عمل پرېږدي بیا دا عوام چې دي دا سنت پرېږدي، کله چې علما سنت پرېږدي نو بیا عوام چې دي واجب پرېږدي، کله چې علما واجب پرېږدي عوام فرض ورپسې پرېږدي، او چې علما هم فرض ورسره پرېږدي بیا عوام په دې ارامو باندې داسې غورځي لکه ته به چې پلار نیکه میراث ورته پاته شوی. نن هغه وخت دی څه کمیانې ممکن هم دي، خو ما عزتمندو قدرمندو هر سړي ته پکار دی خپل ګریوان ته وګوري. ژوند روان دی. دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي سهار چې دا لمر راوځي دا ورځ اعلان کوي، ورځ اعلان کوي وای ای صاحب عقل، ای د عقل خاونده واوره، که نن نیک عمل کوې په ما کې وکړه قیامت به راشي خو زه به بیا دوباره رانه شم. ستا 32 سال عمر دی، په 32 سال عمر کې چې تا نیکۍ کمې کړي دي هغه دې کړي دي، نور دا 32 سال دی تا له ژوند نه ووتلو، دا په دې کې تا ته یوه ورځ هم دوباره میلاو کېدی نشي. ای عاقله، ای دانا انسانه، راشه خپل رب وپېژنه، خپل رب احکام وپېژنه، تا ته دې لږ میلاویږي، په لږ باندې قناعت کوه خو تا به سکون وي، تا به اطمینان وي. که تا سره ډېرې وي ډېرې زیاتې شي خو یاد وساته چې د رب ذکر نه وي در سره ته به د ټینشن شکار یې. نن هر سړی پریشان دی، هر سړي غمونه دي. ډېر خلک وایي یاره جي دومره تنګ شوی یم چې خودکشي وکړم. هغه وجه څه دی چې نن موږ مسلمان چې د خودکشۍ نه خبر هم یو چې ګناه دی حرام کار دی او بیا یې مسلمان کوي، وجه څه دی چې موږ خپل رب پرېښودی دی، چې رب مو پرېښودی دی رب موږ پرېښودلو. نبي علیه السلام فرمایي چې زما په امت کې زنا عامه شي، زنا عامه شي، بدفعلي عامه شي، الله به داسې بیماری پې باندې راولېږي چې دوی سره به علاج ته پېښې نه وي. نن خدای ذات قسم ډاکټرانو ته ورشه ساینس څومره ترقي وکړه. زما یو ملګری دی وایي زما بچی په ملا کې دومره هډوکی کم دی، وایي زه ورغلم ریپورټ جرمني ته هم لاړی او فرانس ته هم لاړی، وایي هغوی ډاکټر وایي چې موږ داسې هډوکی لا نه دی ایجاد او چې ایجاد یې کړو اول به ستا بچی ته فری راغلی. رب په تا باندې څومره انعامونه کړي دي. نن قسمه قسم بیماری راغې مونږ خواته، ولې راغې؟ ځکه راغې چې نن مونږ رب احکام پرېښودي دي، خپل رب ته مو شا ګرځولې ده. بس دنیاوي معاملات دي، خوندونه دي، ګاډی والا بنګله والا کور دي پټی دي، بس چې زه شاد و آباد یم. یاد وساتئ په دنیا باندې ناز کول دا د کفارو طریقه دی. مسلمان په دنیا باندې ناز نه کوي. په سبل الهدا کې دا حدیث موجود دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ای عایشه که زه د احد غره ته ووایم چې د سرو شه دا به الله د سرو کی، او ورته وایم چې ما سره روان شه دا به ما سره روان شي. ما ته 2 فرشتې راغې په ما یې سلام وکړو، ما ته یې وویل چې ای محمد که ته بادشاهانه ژوند غواړې تا ته به الله بادشاهانه ژوند در عطا کړي، او که ته صرف په رسالت باندې اکتفا کوې الله به دې تا درجات بلند کړي. ما له بادشاهانه ژوند نه انکار وکړلو، الله یې زما درجات بلند فرمایل. نو ما عزتمندو قدرمندو بادشاهانه ژوند نه دي غوښتل پکار، فقیري او سادگی ژوند غوښتل پکار دي. رب کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي.